د حکومتي شمیرو تر مخه په 28 نومبر اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرې په وخت نږدې 1400 پورې مظاهرچیان نیول شوي دي. د ریپورټونو تر مخه د نیول شوو کسانو کې د زیاترو تعلق د خیبر پښتونخوا صوبې سره دی. د حکومت د وروستو په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شوي دي چې پنجاب او خصوصي توګه په اسلام آباد کې کارکونکي پښتانه پولیسو لخوا زورول کیږي. او په دې لړ د خیبر پښتونخوا لا وزیر علي امین ګنډاپور وزیر اعظم شهباز شریف ته یو خط هم لیکلی دی په کوم کې چې خواهش شوی چې بېګناه نیول شوي پښتانه د سمدستي خوشي کړل شي. علي امین ګنډاپور په خط کې وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج نه پس اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي کسان چې زیاتره مزدوري کوي هغوی په نه دي او دوی سره کېدونکي سلوک د بنیادي بشري حقوقو سرغړونه ده. وکیله او فعاله ایمان مزاری وایي چې دې وخت په اسلام آباد کې میش پښتانه په خصوصي توګه افغانان بالکل محفوظ نه دي. داسې ښکاري چې د حکومتي شمیرې پوره کولو لپاره په خصوصي توګه دلته میش افغانان او پښتانه په نه کېږي. هغوی وویل چې په خپله کتلي دي کله چې دا نیول شوي کسان عدالت ته راوستل شوي نو هغه وخت د دوی ملاقات دپاره راغلي کسان هم پولیسو نیولي او ناروا سلوک یې ورسره کړی دی. د مزاري په وینا نیول شوي کسان د اټک او جیلم ښارونو کې بندي کړل شوي دي او ملاقات کول ورسره هم ګران دي. د پی ټی آی احتجاج نه پس مرکزی حکومت تور لګولی چې اسلام آباد ته راغلو احتجاج کوونکو کې اکثر افغان کډوال هم شامل وو. او وروستو کې د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې د 13 دسمبر وروسته په اسلام آباد کې افغانان بغیر د خصوصي اجازه څخه نشي پاتې کېدي. اسلام آباد کې افغان سفارت هم په دغه سرګندونو سخت اندېښنې ښودلې دي. مرکزی حکومت د امنیت لپاره په اسلام آباد کې پوچ پځې کړي او دعوه یې کړې وه چې د پی ټی آی په احتجاج کې شامل یو ګاډی په رینجر عسکرو ورخېجول شوي. د 3 رینجر عسکرو په ګډون یې 15 اهلکار وجلي وو. علي امین ګنډاپور په 20 نومبر منصیره کې خبري غونډه کې دعوه کړې وه چې وجونکي حملې پرې شوي، پاسونو غړي یې وجل شوي او د زرګونو په شمېره کې نور نیول شوي. د پی ټی آی نور مشرانو هم د خپل ګوند د زیاتو غړو د وجنو دعوه کړې. حکومتي وزیرانو دغه دعوا د دروغجنې ګرځولې وي. پرون په 2 دسمبر د پی ټی آی چیرمن برستر ګوهر د اډیا له زندان نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې 12 غړي یې وجل شوي او چا چې د زیاتو وجنو دعوه کړې دوی ترې د لا تعلقې څرګندونه کوي. عالم خان شیرپور دلبر نیوز 400